بابر اعظم محمد رضوان اور شاهین افریدي په بگ بیش لیگ کې د سپ وجه باندې سلیکټ کړل شوی دی. یو ډیر غټ خبر مخې راغلی دی. د سایا کارپوریشن یو ایجنسی ده چې د هغې په ترو باندې بابر اعظم رضوان اور شاهین افریدي په دې لیگ کې سلیکټ کړل شوی دی، په بگ بیش لیگ کې اخیستل شوی دی. چونکې ډیر اهم کلاړیان دي چې هغه سایا فاونډیشن سره نو ایډ سایا چې کوم کارپوریشن دی هغې سره نو ایډ لکه فخر زمان شو، سایم ایوب شو، خو کلاړیان دي خو په دې بگ بیش کې نه دي سلیکټ کړل شوی. سایا کارپوریشن د کلاړیانو یو ایجنسی غوندې وي چې دغه کلاړیانو ورسره ځان اډ کړي وي. دغه کلاړیان دغه کارپوریشن ته دغه کمپنۍ ته پیسې ورکوي، څه فری نه، د میاشتې ولا یا په کانټریکټ کې ولا پیسې ورکوي. او دغه کارپوریشن دغه ایجنسی بیا د کلاړیانو کانټریکټ په مختلف لیګونو کې کوي. د دې کارپوریشن کار دا وي چې دا کلاړیان په مختلف لیګونو کې ورواچي. په مختلف دنیا کې څومره لیګونه کیږي هغې کې دغه کلاړیان سلیکټ کړل شي. چونکې احمد شهزاد هم په بابر اعظم دی باندې دا الزام لګولو چې دی ټیک څه پیسه میسه جنګولې د ځان په بگ بیش لیګ کې سلیکټ کړی دی. نو اوس چې کله د سایا کارپوریشن د خبره مخې راغه نو اوس خلک په بابر رضوان اور شاهین افریدي باندې شور شو چې دی د سایا کارپوریشن په وجه باندې په بگ بیش لیګ کې سلیکټ کړل شوي دي. په دې باندې ډیټیل سره خبره کوو آیا دې کې د بابر اعظم فایده شته که نه، او آیا داسې کول پکار دی که نه. نو که زه زما پوینټ آف ویو سره یو ایجنسی په ترو باندې یو کلاړي په لیګ کې سلیکټ کېږي نو دې کې څه بده خبره نشته دی، دې کې هرګز بده خبره نشته دی. یو خو ګوره دغه ایجنسی چې کومه ده د کارپوریشن سایا کارپوریشن چې کوم دی دی خپله هم د کلاړیانو نه پیسې اخلي او بیا دغه کارپوریشن مختلفو لیګونو کې د دغه کلاړیانو ډیل کوي. دغه کلاړیان په مختلف لیګونو کې واچوي چې کې دی ښه اچھا خاصه پرسنټیج اخلي د کلاړي نه. یو قسم له دا د کلاړي ایجنټ وي، دغه ایجنټ چې کوم وي دی بیا دغه کلاړي په مختلف لیګونو کې ورچوي. او دا سایا کارپوریشن د پاکستان د کلاړیانو یو سټرانګسټ ایجنسی ده. دا یو ډیره مضبوطه ایجنسی ده چې د ټوله دنیا کې لیګونو سره ښه تعلقات دي او دغه لیګونو کې د پاکستان کلاړیان په ښه طریقې باندې ورچوي. نو احمد شهزاد په هم تنقید کولو، نور کچرې نور پاکستانیان هم دې خبر نه پس په بابر اعظم دی یا په رضوان یا په شاهین افریدي تنقید کوي چې د ایجنسی په ترو باندې په دغه لیګ کې سره کړل شوي دي. نو دې کې څه بده خبره نشته دی. د ایجنسو په ترو شوي دي خدای کې هم څه ټیلنټ شته دی، دا نه چې نشته دی. ځکه سیډني سکسر چې کوم مالک دی که نه هغه وایي چې بابر اعظم ما په ټیم کې ایشتلی دی، نو هغه چې کومې پیسې هغه زه ورکوم نو هغه ماله لا میچونه نه دي شوي، هغه ماله خپلې پیسې راسر کړي. ځکه یو خو د سیډني سکسر چې څومره هم سوشل میډیا اکاونټس دي په هغې په لکونو تعداد کې فالوورز د بابر اعظم په وجه باندې ورغلي دي، فالوورز پې زیات شوي دي. 4 لاک فالوورز چې کوم دي په انسټاګرام باندې اډ شوي دي. دې نه علاوه نور هم په لکونو کې فالوورز په د سیډني سکسرز په فیسبوک پیج باندې د بابر اعظم په وجه باندې زیات شوي دي جی. او د بابر اعظم په وجه باندې به اوس دغه سیډني سکسرز لوبډلې ته مختلف براډکاسټرز، مختلف ایډورټایزرز هم راځي، مختلف ایډز به له هم راځي. ځکه د دنیا سترګې اوس په بگ بیش لیګ باندې شوي د بابر اعظم په وجه باندې، ځکه بابر اعظم یو غټ برانډ دی. نو کوس د ایجنسی په ترو په لیګ کې سلیکټ کېږي یا عمداسې خپله سلیکټ کېږي نو دې کې څه بدیت نشته دی، دې کې څه بدیت نشته. البته بابر اعظم او رضوان د پاره د فایدې خبره ده چې د بگ بیش لیګ کې خپل پرفارمنس وښیي پاکستان کرکټ بورډ له اور ځان T20 ورلډ کپ 2024 په سکواډ کې په پاکستان کرکټ بورډ 8 کې لکه دا بابر اعظم او رضوان ته یو غټه موقع ملو شوه چې د بگ بیش لیګ کې ښه پرفارمنس ورکړي. نو ستاسو دې حوالې سره یې لرئ کمنټ لازمي وکړئ.